نو بیا ان شاء الله ارسو مخ په وړاندې روان یو. د دې نه بعد چې کوم دی زه دعوت ورکوم وحدت اجي صاحب ته کوم چې زمونږ نن چیف ګیسټ دی هغې راشي د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. وحدت اجي صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. په سټیج باندې ناس زما خواږه مشران هغوی سره ناس زموږ خویندې وروڼه ډاکټر نرسس ما ته مخامخ زما همزولي وروڼه مشران زما بلدیاتي وروڼه په جمع السلام علیکم. خبرې خو ډېرې ملګرو وکړې ما هغه یو ټاپک دی ټیم د کمي د وجې به خبرې شارټ کومه ځکه چې هر چا نن سبا کارونه دي د جمعې ورځ ده خو یقینا زه به ایز بزنسمین یو خبره راته وکړم زما چونکې دوه فیلډه زه چلوم یو زما سکول سیکټر دی په 400 کې یو مې د ټریول سیکټر دی. یقینا چې کله یو کس انویسټمنټ کوي نو هغه ډوبي د بزنس خپل دا د پرافټ سوچ کوي چې زما ته پرافټ دی رسول راځي د دې لوس څنګه پرافټ سوي ګټه به څنګه خو دلته زه هغه سوچ نینم داسې ځکه چې تیلیسیم یا واحد داسې یو سنټر دی چې دې ګټه مټه ګورې داسې نشته دا یو د خدای کار دی. نو د دې نه خو ما دا ظاهریږي چې زموږ د یاسر رور چې دا د ډاکټر الماس په نقش قدم الحمدلله روان دی ځکه چې دا تیلیسیم سنټر کولاور ښه ډاکټران زموږ په تنګي کې شته ښه هسپتالونه چلی لګیا دي هغوی داسې یوړه ونه کړه او داسې یو دغه ونه کړه. تیلیسیم یاره ماشومان اکثر موږ په فیسبوک کې نو چې یاره پلانکي وینې ضرورت دی ډنګري وینې ضرورت دی داسې یو ځای نشته چې هلته لاړ شي هلته خپل خلک تپوس وکړي چې دا وینه شته نشته یا یو سړی وینه ورکول غواړي چې چا یې ورکړي. نو دا یقینا یو ښه سوچ دی یو پازیټیو چینج دی په هسپتال سیکټر کې دا دوی راوسته او باقي ملګرو وي چې نقص فار فیلډ کې په هر ځای کې غلطۍ کېږي نقصونه وي خو په دلته خو الحمدلله موږ ځکه مطمئن یو چې دې خلکو تعلق دې فیلډ سره دی او بیا چې ډاکټر الماس غوندې سړي یو ځای مشري کوي یو ځای د هغې منیجمنټ سنبالي نو یقینا وایم چې هلته به د غلطۍ امکان نه وي. نو زمونږ د باقي داسې نه ده چې دا به بس دلته پروګرام وشو مونږ لاړو به دا شی به پخپله چلیږي نه دا به مونږ خلک چلو دا به په مونږ چلیږي که هغه مالي وي که بدني وي که چا مالي وس نه کېږي بدني راشي وینه دې ورکړي داسې زمونږ یو پیشنټ راشي یو دغه راشي چې مونږ دلته راشو ځکه چې دا ځای چونکې نوی دی یو نوی ځای چلول سټارټ کول دا زمونږ د خلکو ذمهواري ده. په دې وخت کې انویسټمنټ کول په بیا په تنګي کې کول دا ډېره ګرانه خبره ګورئ چې تاسو وګورئ نو غټ بزنسمین خلک غټ سوچ والا خلک بهر لاړل د پېښور ته ځي پېښور نه اسلام آباد ته ځي اسلام آباد والا بار ته ځي حالا چونکې د ملک داسې دي چې هلته انویسټمنټ کول او هغه ډېر ګران کار دی بیا هم دوی هغه زړو کړو او هغه څنګه چې په 98-2000 کې الماس یو زړه کړو چې چا هم زړه ونه کړی پرایویټ سیکټر کې او ډاکټر صاحب راپاسې د پرایویټ یو سیسټم پې روان کړ دا ډېر غټ زړه کولي دا کالي خرڅول او دونه انویسټمنټ کول په هغې وخت کې دا یو غټ ریسک اغوښتو الحمدلله هغې سله وله خدای ورکړه او مونږ اینو دا څه چې دا څه دي دا هغه دواګانې دوا خدمت دی چې ده زمونږ کړی زمونږ د تنګیوالو د تاثیر تنګي کړی دی. نو زه دغه امید ساتم د یاسر ورنم چې دلته چې څوم وي که الماس په پېښور کې وي که هر ځای کې وي مونږ به یو مونږ ته وایه که ستا وینې ته ضرورت وي په ټایم کې نور څه خبره اترې مونږ به ته په نیمه شپه حاضر یو. ما دلته رضاکار تنظیم زمونږ چونکې داسې یو تنظیم دی نصرالله بی فیض الامین بی زه مونږ ټول د هغې یو حصه یو ځای کې مونږ مختلف پارټۍ یو ځای کړي دي یو تنظیم هم د رضاکار تنظیم په نوم جوړ کړی دی د تنګي لپاره په سیلاب کې هم د هغې خدمات ته چا نه پټ نه دي. زه د هغې طرفه صدر دا اعلان کوم چې زموږ رضاکار تنظیم څومره ګروپ دی مونږ به راځو دلته به وینه ورکوو. بل زما دا یو خواست تاسو ته چې داسې د یو بلډ کیمپ یو انعقاد کوي په میاشتې مو بعد په میډیا راولې چې مونږ خبرېږو زموږ ملګري خبرېږي او مونږ به ټول تاسو چې څنګه راغلي دغه شانتې 50 کسان 100 کسان په یو ځای راځو یو بلډ کیمپ په تاسو سره خپل مونږ جمع کوو دلته فري دا به دایي چې د دې ماشومانو زندګي ده په دې مونږ داسې نه ځي چې دا وینه ورکول مو خاصه ما خپل په درې ځله ورکړی دی کې داسې هغه نشته چې نقصان نشته یو دغه شته مخکې به کوم ملګرو ته هم به یو دا موږ داسې د سیاست کې دنیا لپاره نه کار څه منډې تړنې او تاوان نه کوو دا خو یو داسې کار دی چې عبادت دی د دې لپاره خو دا خپله یاسر ته دا وایم زما که مالي وي که بدني وي په ما دې نیم شپې مواز کوي زه به ولاړ یم دې تلیسیم ماشومانو سما لاس څه کېږي زه به ورسره انشاءالله کوم او دا شی به کامیابو ځکه چې دا زموږ د تاثیر تنګي د عزت یو سوال دی چې اوس تلیسیم یو سنټر کولو شو خدای مکه دا رانه بند نه شي هسپتال به خو انشاءالله چلیږي هغې خو موږ سره ځکه دغه نشته چې هغه داسې یو شاته پسې سپورټ شته داسې یو د دې خپل الحمدلله یو نوم دی یو دغه چې هغه به روان وي را تلیسیم سنټر دا دې کې ګوره انویسټمنټ سوچ نشته دې کې ګټې سوچ نشته دا خالص عبادت دی چونکې دوی نوم هم خدمت دی نو الله ته خدمت واخلي زموږ دغه دواګانې خو زما ټولو وروڼو ته د میډیا وروڼو ته
زما نور څونه پارټي د مختلف پارټورونه دي مشران دي هغوی ته دا خواست دی چې سپورټ په ورکو هغه تیلیسیم بیا په مد کې هغه نور د پیشنټ په مد کې باقي چې دوی کوم ریټس وي د ډیلیوري کیسونه نور دا موږ وینو د ډیلیوري خو زما په خیال مینیمم دلته چې 15-20 هزار نه کم نشته یو د کوم کا پرایویټ سېکټر ورځي کې تاسو لاړ شئ دا دوی چې څه وایي نو دا خو ډېر لکه ښه یو دغه دی داسې زموږ دا ډیلیوري داسې کیسونه چې دا په غریب هم راځي په مالدار هم راځي زموږ غریبانان وروڼه چې دي هغوی ته دا خبره ورسول دي چېرې تاسو په دې ګرانه کې چې له 100,000 روپۍ په ډیلیوري ورکوي چې دلته په 5-6,000 وشي نو ښه بني نو دا شی بالکل د میډیا رون ته زما خواست چې دا هایلایټ کړي دوی چې کوم فی سټرکچر دی باقي د تیلیسیمیا سنټر په دې باندې یقینا ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې دا داسې بچي چې دا دوی زموږ د امداد زموږ د وینې منتظر دي دوی نور څه پکار نه دي دوی صرف وینه پکار ده نو دغه شي کې به موږ انشاءالله پوره سپورټ ولا ورکوو که هغه تنظیم د طرفه وي که هغه پارټۍ طرفه وي که هغه عوامي طرفه وي دا زموږ په شریک هسپتال دی دې کې موږ ټول مختلف پارټو والا څنګه چې الماس ته زموږ د ګلدسته راغونډه کړې ده یقینا دا ماته چې کوم ناست دي مخامخ دا تنګي هغه ښه مشران دي هغه سترګې دي تنګي په دوی پېژندل کېږي هر سړي شاته په زرګونو پاله ورځي زرګونو خلک دي ورسره نو الحمدلله موږ به دغه شانتې زموږ المسرور دی په نیمه شپه به هم راځو د ورځ به هم راځو څه مسلې ولاړ وي دا ځای به کامیابو دا زموږ په ذمه راځي خو یو کار وکړو باقي اوس کامیابول چلول دا زموږ کار دی دې له سپورټ ورکول اخر کې بیا یو ځل د ټولو ډېره شکریا ډاکټر المسرور د عزت راکولو د نورو ملګرو د میډیا رونو د ستاسو د یاسر ډېره شکریا د ټولو مشرانو چېرې موږ یې برداشت کړو دلته رالل او دا یو ښه پروګرام یو ښه ګیدرینګ وشو او یقینا دا به تنګي په تاریخ کې یو ښه دغه راولي یو ښه چینج به راولي او موږ د امید لرو چې یاسر چې څنګه الماس خدمت کړي داسې به یاسر هم کوي والسلام نننۍ ټولې غونډې الماس نو د دې ډېر زیات شکرګزار یو مونږ د تنګي خلک هم بلکې د دې ټولې علاقې چې څومره خلک دي د هغې نه بعد چې کوم دی زه یاسر جان ته دعوت ورکوم چې راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي یاسر جان بسم الله الرحمن الرحیم راغلي ټولو میلمانو ته السلام علیکم سلام نه پس زه د علب خان صاحب خبرې ما واورېدې چونکې هغه داسې خبرې وکړې چې لکه یا الماس صاحب دغه داسې کار کړی داسې کړی نو زه هغه ته دا وایم چې هر فیملی کې یو داسې ممبران چې هغه ټوله فیملی په هغوی چلیږي زما په فیملی کې ډاکټر الماس او حاجي شاه خالد زما ترونه زما دا ارمانو چې زه دوی دواړو شان جوړ شم او نن مې هغه ارمان انشاءالله رسی چې زه به دوی شان کېږم چې کومه زما الماس تره او خالد تره چې کومو د خلکو خدمتونه کوله مونږ به ورته کتله او مونږ به وکول چې خدای پاکه داسې مونږ هم جوړ شو چې کوم دا زمونږ دا مشران دي دغه دي نو ما هم یو قدم روچت کو شروعات مې وکړو او ځان به انشاءالله هم هغه د خپلو ترونو نوم به روښانه کوم د خیره او د دې تنګي د عوامو خدمت به کومه انشاءالله بې لالچه بې دغه او شروعات مې لا غشتی دی لومبۍ ورځ د افتتاح ده ښه ډېر زیات مخالفت دغه راته پکې شروع دی خو تلیسیم یا ما ته پته لګي په هسپتال کې زه چې چونکې وایي د 5th کلاس نه د خپل تره سره په دې سنا هسپتال کې وم او زه خلکو ته وینم چې څونه تکلیف دی د بلډ پیدا کولو نو دا د خلکو د دې ماشومانو د پلارانو نه تپوس وکړي چې یاره بلډ پیدا کول څونه ګران کار دی مونږ له منډې وو دغه کوو نو د هغې دپاره ما ړومبي آغاز د بلډ نه وکړو میټرنټي هوم اوټي سیسټم مې چالو کو او داسې اوټي مې راوړه چې انشاءالله په ضلع چارساده زه چې په پېښور کې به هم د دې په مقابله کې نی زه به خپله ښه بھرپور کوشش کوم بل په دې سټیج باندې دا د دې ټولو مشرانو مخکې دا اعلان کوم کو فروټو والی سبزی والی چنچی والی د هغوی ماشومانو کیسي 1 روپۍ به هم تر میډیسنه پورې په دې خدمت هسپتال کې نه لګي بالکل د جیبه به یې کومه د دې مشرانو په تعاون به یې کومه او بس دا مې یو غټ ارمان و د دې خپل فیملي کې چې کوم دغه و زما د 2 ترونه چې زم د دوی شان شم کې وبه نه شم هغسې خو خپل کوشش کوم چې الماس او شاه خالد د هغوی په دغه شان لاړ شمه چې څنګه هغوی یو خلکو له دغه ورکوي که نه خلک ترې خوشحاله دي که په تاڼه تحصیل ورځي د هغوی نومالې نو مونږ له خلکه دغه راکوي چې یاره دا د الماس وراره دی دا د خالد وراره دی
نو زم وایم چې زم داسې یو نوم پیدا کړم په دې دغه کې او د دې خلکو خدمت وکړم. هېڅ لالچ مې نشته، خو شکر الحمدلله دونه سوه شته، خو صرف د دې ګلالو ماشومانو دپاره. اب دا دوه ماشومان چې ناست دي ابل د دوی ټوله ورځ 3 ورځې تېرې شوې، کله یو ته چاله لیکشن بلډ پیدا کوي، کله څه دوی ته هغه میندې جاړي، مونږ وینو پلاران ورته جاړي. اولاد وی ډېر خوږ شی دی، مونږ ته پته نشته، اولاد هم نشته، خو د دې خلکو نه ورو. نو زه هماغه امید مې په دغه کې واچو چې انشاءالله او انشاءالله زه کوشش کوم چې زم په دغه کې لاړ شم. خو صرف او صرف د خپلو ناستو مشرانو ته دا یو درخواست کوم، کوم چې د سیاسي کارکون دی دغه چې مخالفات ډېر زیات دي په تنګي کې، چې یو کس د کامیابۍ کار کوي، یو کس د ښېګړې کار کوي، نو د هغه دشمن او دغه ډېر زیات دي. زه چا سره مخالفت کول نه غواړم، ټولو سنټرو والا ته وایم چې د رونو په شان دا ما صرف او صرف د دې ماشومانو د خدمت لپاره د ټولو خلکو له ټیک ته له 100 روپۍ معدن به هم پکې وي، هر څه به پکې وي که نه، خو خدمت کول غواړم. ځان خپل فیملی شان یو مضبوط پرسن جوړل غواړم چې یاره زما هم یو نوم شي د خپل تره شان، چې څنګه هر ځای کې خلک ډاکټر الماس یادوي چې ورسره یاسر هم یادوي. انشاءالله زه به کوشش کوم او هغه خپل تره په قدم به قدم ایږدم چې سم کوم د هغه نه مشوره علم، د خپل تره خالد نه مشوره علم، په هغې ځم او کوشش به کوم چې د هغوی شان ځان جوړ کړم او د ټول تنګي خدمت وکړم او خلکه ومني چې او دا خبره کړې وه چې یاره زه به داسې کوم. نو که تاسو را سره تعاوني انشاءالله واده د حاجي صاحب نه زیات تر دغه کوم چې ته به ما سره په تلیسیم یا سنټر کې نور د هر څه دغه خو دې دغه کې به را سره ډېر لاس کې چې دې کې ما سره څوک دغه ونه کړي. زه کشر یم، دغه یم، ډېر دغه مې تجربه مې نشته، خو کوشش کوم چې خپل چې کم مې ارمانو د زړه او دغه چې په هغې باندې ورسم. باقي چې ما سره کم ډاکټرز دي، لیډي ډاکټرز یا میل ډاکټرز، نو هغوی ته هم دا په دې دغه باندې ورسره ما سټامپ کړی دی چې که دلته په دې سنټر څوک راننوتل نو هغه به وځي نه، که هغه د پیسو د لاسه وتل نو ګورې دا به ني، زه به د جیبه ډکوم، د چا نه پیس ورسره نه و، هغه به نه وځي واپس، چا سره د اپریشن پیسې نه وي، چا سره ډیلیوري پیسې نه وي، نو هغه به واپس نه وځي د هسپتال نه، دغه کار به دلته کېږي. او نور بس تاسو دعا غواړم. والسلام.